السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ملګرو، زه محمد عبدالله تاسو ته مخاطب یم. نن دته یو مختصر واقعه د مامون الرشید دغه ذکر کوم. مامون الرشید دا یو بادشاه و. دی یو پیره د خپل وزیر نه مصاحب نه دغه نه خفه شو او دغه نوم عبدالله بن طاهر. دی دغه نه ناراضه شو او داسې تی ناراضه شو چې دغه د قتل منصوبه په یو خفیه مجلس کې چې کوم دی جوړ کړه چې دی به موږ قتلو. وایي په اتفاق سره په دغه مجلس کې د عبدالله بن طاهر یو خیرخواه دوست هم موجود و. هغه ته پته ولګېده چې ښه زما ملګری قتلوي. نو فورا یې د عبدالله بن طاهر په نوم باندې یوه پرچي ولیکله او په هغې کې ولیکل یا موسی بسم الله الرحمن الرحیم یا موسی. صرف دغه الفاظ یې ولیکل بس. کله چې دا پرچي عبدالله بن طاهر ته ورسېده نو هغه دې پرچې ته ګوري، په دې کې لیکلي دي چې بسم الله الرحمن الرحیم یا موسی. نور پوه نه دی چې د دې څه مطلب دی. ډېر سوچ بېچارې وکړو خو په سمج کې سره نغلل. وایي د عبدالله بن طاهر په خوا کې د ده سره یوه وینځه وه. و هغې چې وکتل وې خپل عبدالله بن طاهر ته وایي ای آقا زه د دې په مطلب باندې زه پوه شوم چې د دې څه مطلب دی. هغه ورته وایي څه مطلب دی؟ وایي د دې مطلب دا دی ويا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. اے موسی سرداران ستا د قتل مشوره کوي، لہذا ته د دې ځای نه وځه او زه ستا د خیرخواهانو نه یم. وایي په دغه ټایم کې عبدالله بن طاهر د بادشاه د مامون رشید دربار ته تلو اراده وه چې هلته لاړ شي او هغه راضي کړي. لیکن کله چې ورته د خپلې وینځې د دې پرچۍ هغه حقیقت واضح کړو چې د دې خو دا مطلب دی، نو عبدالله بن طاهر د بادشاه دربار ته لا نړو، اراده یې منسوخ کړه او د بادشاه جان څه شو؟ بچ شو. نو د هغې زمانې کې وینځې زما محترمو دومره قابلې وي چې وینځو ته کوم دی د دین دومره علم و. نن زما عزتمندو موږ او تاسو مسلمانانو موږ ته د دین پوره علم نشته دی. نو پکار دی چې موږ د ابتدا نه د دین علم چې کوم دی موږ د حاصلولو کوشش وکړو. الله جل جلاله دې ماته او تاسو ټولو ته په پوره دین باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.